ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. زما قابل قدر مسلمانانو اوریدونکو ورونو، په دنیا کې څومره هم مختلف قسمه مخلوقات موجود دي، هر قسمه خلق په دنیا کې موجود دي، مسلمانان دي، کافران دي، یهودیان دي، عیسایان دي، ملحدین دي. نو ستاسو وګرځېږئ په هر قسم خلق د دې سامنا به تاسو ته کیږي، او داسې هم ده څوک د الله د ذات د وحدانیت نه منکر وي، څوک د الله نه مني، څوک د الله وجود نه مني، څوک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخری پیغمبر نه مني، څوک وایي چې دغه دنیا څه کومه دی، دا خود به خود پیدا شوې ده، څوک وایي چې د دې دنیا ولا چلیدونکی مالک نشته، څوک وایي چې عذاب قبر نشته، او دا هسې خبرې دي. څوک د پیغمبر احادیث نه مني، څوک د الله وجود نه مني، څوک بالکل اسلام نه مني، څوک صرف لا اله الا الله مني، محمد رسول الله نه مني. نو غرض د خبرې داغه دی چې په دنیا کې مختلف قسمه خلق شته، او صحیح حق ولا سکم خلق تی هغوی داغه وایي چې الله وجود هم شته، الله دغه دنیا پیدا کړې ده، دغه دنیا څه چلوي ده الله چلوي، عذاب قبر هم شته، آخری پیغمبر هم راغلو، او موحد هم ده. نو دغه صحیح مسلمانان دغه په حق باندې دي. غرض دغه دی چې اختلاف کوونکي خلک په دنیا کې ډیر زیات دي، هر یو شیز کې اختلاف شوی دی، خو سوای یو شیز دی چې کې بالکل اختلاف نه شوی دی، بلکې هر طبقه والا، هر فرقه والا، هر قسمه سړی وي
دغه کې اختلاف نه دی کړی. دغه ته ویلی شي مرګ. مرګ داسې یو حقیقت دی چې دې څومره هم مخلوقات په دنیا کې دا خبره تسلیم کړي دی چې مرګ به خامخا راځي. مرګ شته. مرګ داسې یو حقیقت دی چې دې کې هیچا هم اختلاف نشته. تر دې پورې څه کافران څه کوم دي، یهود، نصارا، ملحدین، څومره هم باطل فرقې دي، دغه مني چې مرګ شته او مرګ به خامخا راځي. او په قرآن کې الله تبارک و تعالی واضح الفاظ کې ویلي چې کل نفس ذائقة الموت. هر یو نفس دا به د موت د مرګ ذایقه خامخاس کی. څه کله هم وي الله دې کې دی باندې 1000 کاله تیر شول، دی باندې 2000 کاله تیر شول، بیا به هم آخري مرګ به بیا به هم دغه سامنه به کوي. نو زیزانو الله تبارک و تعالی کل نفس ذائقة الموت د دې لاندې علماو په تفسیر کې دغه لیکلي دي دا هم یو قسم هر مسلمان دپاره تسلی دی. داسې نه دی چې کوم لوی لوی خلق دي، غټ غټ خلق دي، یا پیسهدار خلق دي، یا سرمایهدار خلق دي، هغو ته به مرګ نه راځي او نورو ته به مرګ راځي. بلکې الله یو حقیقت بیان کړو، کل نفس ذائقة الموت. څه په نوم د نفس روح ورکیوي هغه څه کوم یو مخلوق هم وي او دغه ته به د مرګ ذایقه خامخا دا به ورته ملویږي. به ورته زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو مرګ نه خلاصېدونکی نشته. چې یو کس لګی شي چې مرګ نه خلاص شي. الله تبارک و تعالی فرمایي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ستاسو کوم ځای کې هم اجل د پوره شو، تاسو چرته هم وي او په کوم ځای کې هم تا لیک شوی وي څه فلانکي ځای کې به فلانکي کس بیماری د وجې نه یا ناګهانه حادثې د وجې نه دې ته به مرګ رسي. بس کوم لیک درته شوی وي هغه لیک په بنیاد باندې به تا ته مرګ هغه به تا ته رسي. اوس که موږ سوچ وکړو نو دا خبره هم قابل افسوس او توجه قابل توجه خبره دی. موږ ځان سره سوچ کوو چې موږ به څنګه مرګ وي. آیا موږ ته به کفن میلاو شي او که میلاو ونه شي؟ آیا موږ به قبر کې خښ کي او که خښ به نه کي؟ آیا موږ باندې به جنازه وشي او که ونه شي؟ نو عزیزانو مرګ خو هسې هم راتلونکی دی او دغه دعا روزانه غوښتل پکار دي چې یا الله ما ته کریم مرګ نصیب کی، کریم عزت والا مرګ راته نصیب کی، بهترین مرګ راته راکړي. داسې کیدلی شي ته مړ شي، یو ځای کې ته مړ شي، نه د خپل خپلوان خبر شي، نه په تا باندې جنازه وشي او نه تا دپاره قبر وکندل شي، هسې ورک شي، هېڅ هم نه شي. کریم مرګ دغه دی عزتمن مرګ په ایمان سره لاړ شي او دې سره تا جنازه وشي او تا ښایسته انداز کې قبر کې کېږدوي، دغه بهترین مرګ ده. بیا
خبره مو په دې کوله څه په کوم ځای کې هم تا لیک شوی وي په کومې بیمارۍ د وجې نه یا بل یو شیز د وجې نه ستا لیک شوي وي هغه به تا سره خامخا کېږي. بیا که ته ځوان یې او که ته آخري عمر ته رسېدلی څومره هم تا عمر په دنیا کې وي دومره عمر به تېروي او بیا به دې ځای نه ځې. ځکه دا یو امانت دی الله سره، دغه امانت به بیا چې کېږي بیا به واپس کېږي. سلیمان علیه السلام په دور کې دغه معتبرو کتابونو دغه واقعه لیکلي دا کېدای شي تاسو ته یاده هم وي. سلیمان علیه السلام اسرائیل علیه السلام ملک الموت دا به ورته ډېر زیات راتلو به ورته مجلس ته په تخت باندې سلیمان علیه السلام ناست دی او دی کې ملک الموت راغلو او دی کې سلیمان علیه السلام سره یو کس دی مشر سړی دی دغه ملک الموت ته ډېرې عجیبه انداز کې ورته ولیدو. څه کله هم دغه مجلس ختم شو نو هغه کس ورته ویلو څه حضرت نن خو دغه یو کس راغلی و او ما ته ډېر عجیبه انداز کې غصې انداز کې راته ولیدو. هغه څوک و؟ دا خو ملک الموت و. نو دغه کس وډر شو څه لکه داسې لاګي څه ما نه روح اخلي. سلیمان علیه السلام ته عرض وکړو ته هوا ته حکم وکړه زما د هند په اطرافو کې اغزې ته ما ورسوي لکه څه د دې وله څه کوم سترګې غړول و او ما ته هیبتناک انداز کې ما ته ولیدو داسې لګي څه دغه ما نه روح اخلي. نو هوا ته حکم وکړو د هند په اطرافو کې یو ځای کې دا یې ورته ورسولو. څه کله یې ورسولو څو مودې پس اسرائیل علیه السلام سلیمان علیه السلام ته راغلو نو ورته وفرمیلو څه بله ورځې تا هغه کس ته ډېر عجیبه انداز کې لیدلو دا څه وجه کېدی شي؟ هغه ورته ویلو څه الله تبارک وتعالی ما ته حکم کړو چې دا به فلانکي ځای کې به روح اخلي او دغه دې ځای کې دی او ټیم هم ډېر کم دی لږ ساعت دی او زه حیران په دې باندې شم چې دا کس به اغزې ته څنګه راسي. لکه څه ما ته خو الله حکم دغه کړی دی چې ته به د فلانکي ځای کې د دې کس نه روح اخلي او دا دې ځای کې و. نو تاسو هوا ته حکم وکړو هغه اغزې ته راوړو نو اغزې کې ما دغه کس نه روح واغستلو. نو عزیزانو د دې کیسې عبرت خبره همدغه دی چې په کوم ځای کې هم تا وخت پوراوي مغزې کې به تا نه روح اغستلی شي. داود علیه السلام متعلق رضی سیدی ته ملک الموت فرشته ورته راغله دروازه یې ورته وټکوله څه څوک یې څه زه هغه شخصیت یم هغه کس یم څه نه د بادشاهانو نه وریږم نه رشوت اخلم نه د یو بل چا نه زه ویریږم نه د چا پروا کومه څه بې داسې لاګي ته لکه ملک الموت یې او زه ملک الموت یم. داود علیه السلام ورته ویلو لی خو ما د مرګ تیاری هم نه دی کړې او ته راغلې. ملک الموت ورته ویلو ستا سره فلانکې ملګری و هغه څه شو؟ هغه وفات شو. ګاونډی د سره و هغه څه شو؟ هغه وفات شو. فلانکې کس ستا سره و هغه څه شو؟ هغه وفات شو. دغه تا دپاره سبق نه و دغه کسان مړېدو دغه سوچ ته نه کړه اوس یوه ورځ به زه هم مړېږم.
عزیزانو هغه پیغمبران وو د هغوی څومره هم واقعات دي زموږ دپاره یو سبق دی عبرت دی و د څومره هم ارد ګرد خلک وفات کیږي زموږ خپل خپلوان وفات کیږي زموږ ګاونډیان وفات کیږي زموږ ملګري وفات کیږي دا هم یو اعلان دی نن دغه کاس وفات شو سبا زه هم وفات کیږم نن زمانه خوږ ملګری دنیا نه لاړو موږ څه وایسو اوس یې ما سره ګپ شپ ولګول اوس ما سره پرون ما سره ګپ شپ ولګول پرون زما حجرې ته بیټک ته راغلو یا ما سره ملاقات کړو او نن ناړو ډېر اچانک لاړو داسې ته هم یو ورځ به اچانک ځې تا متعلق به هم داسې خبرې کیږي بیا ما سره یې اوس خبرې را سره وکړي بغیر سره ملاقات کړو او نن دغه لاړو نو دغه فوتګانې څومره هم کیږي اعلانات د جنازې څومره هم کیږي دغه موږ دپاره یو سبق دی نن فلنکې کاس لاړو سبا به زه هم سا د تیر کال په دې وخت کې به ډېر داسې خلک اوس هغه به جمعې ورځې بیان ته راتلل المانځه ته به راتلل نن هغه نشته قبرونو کې به پرته وي تاسو محلې والا څومره په دې او کال کې څومره فوتګۍ وشوې نو ځانو خبرې مقصد به دغه دی څه د مرګ څه کوم دی دغه یو حقیقت دی دا به خامخا راځي نو څومره هم موږ نه کیدلی شي موږ د خپل نفس کوم دی دغه څه شی کو کنټرول کو نفس څه شی دی د نفس او روح دو خپل منځ کې رشته څه شی دی او د نفس او روح په درمیان کې فرق څه دی او نفس اقسام څه دي اول خدا غدیس نفس څومره اقسام دي کوم یو بهترین نفس دی نفس آخر یا چی شي نفس اصل کې درې اقسام دي یو نفس اماره دی یو نفس لوامه دی او یو نفس مطمئنه دی نفس اماره اغه نفس توي صدغه انسان گناه طرف ته متوجه کوي گناه ورته خیسته کوي گناه ورته مزین کوي دغه نفس اماره دی دغه بدترین نفس دی هغه نفس دغه نفس سړی گناه طرف ته چی کوي متوجه کوي لکه شهوت شو زنا شو حسد شو کینه شو څومره هم څه ګناه دي ګناهونه دي دغه نفس دغه څه شی کوي انسان مبتلا کوي نو دې ته ویل شي نفس اماره یو نفس لوامه دی دغه وتله دی ملامت کوونکی نه یو انسان ګناه وکي او د ګناه نه بعد بیا ور باندې پښیمانه شي ما نه ګناه وشوه بیا سم خفه وي چې شته مې دغه ګناه وکړه ګناه نه ولې وشوه او داسې کې تاسو کې به داسې کسان وي چې ګناه ورنه وشي بیا ور باندې خفه وي او بیا توبه وباسي دې ته ویلی شي نفس لوامه او یو نفس مطمئنه قرآن کې تذکره غلی ده یا ایها النفس المطمئنه دغه هغه نفس دی یو انسان نیکی طرف ته ربلی نیک عبادات ور باندې کوي ګناهونو نه ځان ساتي پنځه وخته المنځو طرف ته متوجه وي نیکو اعمالو طرف ته متوجه وي خو اعمالو طرف ته متوجه وي دې ته ویل شي نفس مطمئنه قرآن داسې ویلی دی یا ایها النفس المطمئنه
ارجعی الی ربک راضیة مرضیة. واپس شا په داسې حالات کې سرب تا نه راضي دی او ته مغه نه راضي. فادخلي فی عبادی، زما مخلص ترین بندگانو کې شامل شه. وادخلي جنتی، او جنت ته داخل شه. دا شان سو پهله دوا نفسونه تیر شول، د دو تذکره هم قرآن کې راغلې ده. نو بهترین نفس دغه کوم یو دی؟ هغه نفس مطمئنه دی. هغه داسې نفس دی چې دغه ګناهونو نه سړی بچ کوي او نیکو اعمالو طرف ته چې کوي متوجه کوي. درې اقسام د نفس ذکر شو. و د روح او نفس خپل منځ کې تعلق څه دی؟ روح او نفس دو په خپل منځ کې څه قسم فرق دی؟ روح دغه عباداتو طرف ته سړی متوجه کوي، عباداتو طرف ته. او نفس کوم دی؟ دا سړی ګناهونو طرف ته متوجه کوي. کوم یو انسان کې هم نفس په روح باندې غالب وي، دغه ګناهګار نفس دی، دغه بدترین انسان دی. ځکه چې د دې روح دغه مړ دی او د دې نفس کوم دی؟ دغه چې شدید ژوندی دی. نفس دا په روح باندې غالب شوی دی. او کوم یو انسان هم سره ډیر زیات عبادات کوي، بهترین انسان وي، چاہے معاملات وي عبادات وي، دو کې ډیر خوي، دغه انسان ولا کوم روح ته دا په نفس باندې شوی غالب شوی وي. نفس دا به کمزور وي او روح به ورباندې اوچت وي. روح متعلق قرآن صرف دا غیلی یسألونک عن الروح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یهودو باندې تریدو. په یهودو کې یو کس و، زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوم، خو ډېر سخت تپوس ده. یهودو ورته ویلو څه په قرار کېنه، هغه پیغمبر دی او تا ته به جواب درکړي، نو موږ به هم او تا سره به بیا وشرمېږو. بیا په قرار کېنه، هېڅ قسم هم سوال مه کوه، هغه تا ته جواب درکولی شي، پیغمبر ده. نه زه ورنه نن تپوس کوم، ښه ورنه وکړه. نو څه کله پوه راته نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمیلو یا رسول الله، روح څه ته وایي؟ روح حقیقت څه دی؟ نو الله تبارک وتعالی دغه آیات نازل کو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تپوس کوي تا نه د روح متعلق، تو ته وفرمایا د روح دا د الله ولا یو امر ده، یو طاقت دی، یو حکم ده. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. نه دی درکړه شوی دی د دې متعلق علم مگر صرف لږ کوم علم دی، لږ دغه علم دی زموږ صرف دغه پته لګي چې یو انسان کې روح وي نو هغه ژوندی وي، چې روح ورنه وځي نو هغه مړ دی. روح څه مکمل حقیقت څه کوم دی د اوسه پورې چا بیان نه کړو. لکه څه قرآن ویلی دی الا قلیلا، لږ شان علم دی. البته علماو کې ډېر زیات تفسیر کړي دي. بهرحال عزتمند مسلمانانو، ما درته د روح او نفس په درمیان کې فرق دغه شی کو واضح. روح یو لطیف جسم دی، بریک جسم دی، چاته په نظر کې نه راځي. خو روح همیشه کارنده هغه دی چې انسان دغه عباداتو طرف ته چې کی